رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په یو دو قبرونو تیر شو، واپس را وګرځېدو، صحابه ته فرمایل چې واورئ هما يعذبان، دا دواړه قبرونه په سخت عذاب کې گرفتار، لیکن په ظاهر سلویه ګناه نه و چې دوی په خدای نیولي دي، لیکن دا غبې نیازي ده، یو دو ګناهونه دې دواړو کې وو په الله سخت را نیولي. اے صحابه کته دې وجه نه وې چې تاسو به بیا مړه نه خخوي پزمکه کې، نو ما به اوس خدای ته ویلی وې چې دا دوی په کوم عذاب گرفتار دي چې دا تاسو ته خودلې. او یاره مې دادا چې تاسو دا پوه شئ چې د دې مرګ نه وروسته په قبر کې دا سختۍ دي، نو مړی به بیا خخوی نه، بار به پروتي، نو د دنیا نظام به ټول خراب شي. نو راز پکې دا سردار کونین صلی الله علیه وسلم او فرمایي چې صحابه دا دوه مړي چې دا یو د تشو متیازو نه به ځان بچ نه ساتلو، تشي متیازې به چې وکي او دس به نه وچولو، هغه ساس کې به په بدن پرېوته، نو د مرګ نه وروسته الله په دې رانیولی. او بیا یې وفرمایل چې استنزهوا من البول، اے صحابو تاسو د تشو متیازو د ساسکو نه ځان بچ ساتئ، ځکه د قبر عذاب چې دی هغه د تشو متیازو د ساسکو نه جوړېږي. یو د یو کې دا عملو په دې خدای لاندې رانیولی دی.